بسم الله الرحمن الرحيم. قال د قدري مولا فرمای واما شركة العينان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن تشترك لك يشترك ذلك وهي أن يشترك اثنان في نوع بز أو به أو طعام أو يشترك في عموم التجارات. هجي وقت شيء ودخا من دا شرکت تعریف کړو دو اقسام ول ذکر کړو شرکت عقد او شرکت ملک. به د شرکت عقد مونږ ول څلور اقسام دي تر اوسه پورې. د شرکت مفاوضی بیان وشو. اوس د شرکت عینان ډیر خده صحیح ده. نو شرکت عینان بیان راته کوي اندی آسان دی برګوري چې زر وایو. هغه کې اوله مسله ده چې شرکت عینان کې هر یو شریک د بل طرف وکیل وی کفیل نه. امخ کې څه کفیل او وکیل دواړو. وکیل ولی د دې مسله مخ کې تیر شوی ځکه که وکیل نشي به خو شرکت نه قایمیږي. نو وکیل بزکه چې یو څه اخلي نیم بزان لالی او نیم کې بدبل وکیل نو شه به شریک شي. او کچري وکیل نشي نه به چې څالي به خو بزان لالی به خو شرکت نه قایمیږي. نو وکالت ضروری دی. کفیل ولی نه دی دغه بیان کووري. واما شرکت العینان فتناقض دا منعقد کیږي علی الوکالت وکالت باندې هر یو بدبل وکیل وي دون الکفالت کفالت باندې منعقد کیږي هر یو د بل کفیل نه وي. وهي تعریف را توکا هغه دا ان تشترک اثنان دا یې مصداق دی. هغه دا چې دو یشترک اثنان چې شریک شي دو کسان په نوع بزن په یو قسم د کپړې کې او طعامین یا بغنم یا وربشو کې مثلا او یشترک یا شریک شي په عموم التجارات دغه خاص عینانو عوام بس چې اخیستل کا کپړه وکاغه وربشي غنم وکاګاړیو. ولا يذكران الكفاله د کفاله بیان بکېونی کې چې هر یو د بل نه کفیل وي. وانعقاد ول الوکالت انعقاد د عقد شرکت په وکالت باندې ولید له تحقق مقصوده د لپاره چې مقصود متحقق شي. ما خبر وکړه لکه یعنی شرکت قائم شي کما بیاننا او دا مخکې مونږ ویلي وو. ولا ينقض على الكفاله په کفالت نه منعقد کیږي د دې وجه سره برګوري ځکه چې عنا معنا د اعراض کول. نو دا لفظ تقاضا کوي چې دې کې یو د بل کفیل نه یو د بل نه اعراض کوون کې بیل لفظ لچې ته معنا ورکه حکم ورکه دا غي د مفهوم موافق به ورکه خپل قاعده بیانې ګورئ. لأن اللفظ سره لفظ عینان مشتق من الاعراض دا مشتق د اعراضنا يقال ویلیکيږي عن له معنا اعرض وهذا لا ينبئ عن الكفاله لندادا دا عینان دا خبر د کفالت نور کوي او حکم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ. دا قاعده ده حکم د تصرف چی دا به موافق د مقتضا د لفظ وی دا به دغه مخالفه او کدل د ول کفالت ورکو نو مخالف براشي. حکم د تصرف لا يثبت نه ثابتيږي بخلاف مقتضى اللفظ په خلاف د مقتضا د لفظ نه ثابتيږي. ويصح التفاضل في المال لحاجة إليه برګوري لکه عقد عینان شرکت عینان دانن سبا چې کوم شرکتونه مروج دي ټول عینانی کا ټول سي. نو په شرکت عینان کې دا جایز ده چې زما د پیسې یو شنی یو لګ د دې یو لګ زمای او ګټه زما زیته د کما یا د زیته زما کما نه دانه د ضروری چې ربح کې ګټه کې ام مساوات وي دا ضروری. ويصح التفاضل سید التفاضل فی المال په مال کې اخ ما ګټه کې یاد کړل هغه رست دالکا دام جایز ده چې د زما 2 لک روپۍ د یو لکی د 2 لک زما یو لکی. اول دا مسله دا مینه ویلې پوهیږي پکانه. نو په راس المال کې مساوات ضروری نه ده ور سره په ګټه کې مساوات ضروری نه دی. یو لک دی یو لک دی بل دی یو ګټه زیاتې دا جایز ده. ويصح التفاضل سید التفاضل فی المال پر رأس المال کې لحاجت الیه ذکر دې حاجت ده څنګه وته حاجت ده وليس من قضيه اللفظ المساوات
وای نفس شرکت ته حاجت دی او د قضیه د لفظ نه تقاضی د لفظ نه د عینان نه مساوات نشته نو مساوات ضروری نه دی ويصح صحیح کی د عقد ایتساویا او دم ويصح سیدا اندا خبره یتساویا چې دواړه عاقده دواړه شریکان دا مساوي فی المال پر اصل مال کې ويتفاضلا او یو د بل نزيد وی ورب حقي دا مې ویلو کنه البته برګوري امام شافعي امام ظفر رحمهم الله فرمایي دا نه د جایز شمال یو شان وی ادي وګټه د زیت یو د بل ګټه دي کمای دا نه د جایز حق ریو مال زیت د بل مال کمو بس سید د چا چې مال زیت دی دغه دی ګټه زیت شي خو چې مال یو شان او ګټه دی یو زیت دا وای نه د جایز وقال امام ظفر امام شافعي رحمهم الله فرمای لا يجوز دا نه د جایز چې مالونه یو شان یو ګټه دي کمې زیت سره وجه صد لان التفاضل فيه يؤدي الى ربح ما لم يضمن برګوري داغه دلیل دا دی چې یو لګ روپۍ د دې مثلا یو زما دي او زه 2 روپۍ ګټاله مې یو دل ور کومه دا وی نه د جایزه کدي کې ربح ما لم يضمن دا څنګه ربح ما لم يضمن توجه من یو سامان واخستلو بلس روپۍ باندې ابم خرڅ کو 13 روپۍ باندې په دغه سامان کې 15 روپۍ زماوي زمان نیم زماو نیم زمان داغه دی د څه د کنه نو کوز 2 روپۍ ګټاله او دا 1 روپۍ لی د 1 روپۍ چې زیتی ځالما نه زمان به مانشته او ګټاله ځکه زمان خو نیم نیم دی نو ګټم نیمه نیمه پکار ده 1 روپۍ هغه واخستل او ټیک شو داغه زمانو ما یو واخستل لام زمان زماو خدای و چې زیتی لمده کې زما زمان نشته او ګټاله ما نه دا ربح ما لم يضمن شو کنه پوه نه شوي به خبره لأن التفاضل زکه ګټه کوي او زیت لی فيه بدی شرکت عینان کې يؤدي دا به متادی کیږي الى ربح ما هغه ګټه ته لم يضمن چې داغي سړي ضامن نه دي فإن المال اذا كان نصفين ذا كمال کله چې نیم نیم وي او ربح اثلاثا او ګټه بکی وصل صد یو سلس د بلوي نو فصاحب الزياده دا څوک چې 1 روپۍ زیتی لی بس 1 روپۍ مو یا دا څوک چې زیادت والده يستحق هذا د زیادت مستحق جوړیږي خو بلا ضمان تاسو ویګی کنه ولی زمان خو نیم نیم دی او ګټه زیتی لی نه د نیم نه چې کوم زیتی ګټالی دا ربح مال مزمن ده نو وسم نه پیږي اذ الزمان زکه زمان خو بقدر سلمان لنیم نیم دی ولأن الشركه عندهم في الربح لشركه في الاصل برګوري اصل کې دا بنیاد دی دا اوس چې وېما اوس نه زین کې کینه ټول باب په بنا دی د امام ظفر رحم الله د امام شافعي رحم الله دا هغه اصل او قاعده دا ده چې شرکت اول مال کی او پر ربح کې شرکت دغه تابع شرکت اصل کې بچا کی مال کی ترڅو مال کې شرکت نه راغلی نو شرکت راځیم نه وز ددم یو لک روپۍ د زمام دی لا یو ځای کړي نه دي نو په مال کې شرکت راغلی دا شرکت هم ټیک نه دی نو هغه بنیاد دا ګرځي چې شرکت به بچا کی مال کې وایي دا غي نه بس به دا تابع د چې ربح کې ربح شرکت شي نو چې کله مال کې شرکت اصل شو نو مال نیم د دې نیم زما دی نو ربح هم د دې موافق وي دا نه چې زه دې ته ګټاله مغه دي کمالي ورسېدلې به ولأن الشركه شرکت چې ده عندهم دا غوډوالو بنظماني فربح بربح کې چې کوم شرکت ده لشرکت فی الاصل دا اصل کې د چا د وجه نه ده چې اصل کې شرکت ده غي بنیاد ده ولهذا دغه وجه نه چې شرکت په اصل کې ضروری ده اشتریدانی دا دوله شرط غني الخلط مال بخلته چې شرکت خوراشي په اصل کې کنه فصار ربح المال نو دا ربح د مال چې راځي نو بګرځيږي د مال ربح دا بده شي لکه د اصل نشونو د اصل نما د اصل فایده نو اصل چا څومره فایده به مو غومري نو که څوک د خپل اصل نه زیات علي فایده زیات علي څومره چې اصل له فایده دا غینا د اصل په مناسبت سره فایده زیات علي دا ربح مال مزمن شو فصار ربح المال
نشبه ربح د مال بمنزله نماء الاعیان دا بد شي نماء الاعیان لکه دا د اعیانو د نتایج او نمان د نشونمان د دغه زیادت د بړوتري ده فیستحق هر سړی به مستحق به قدر الملک د چا چې څومره ملک دی په څه کې ملک څومره دی په اصل کې اصل مال د چا څومره دی اقمره فیدا بالی ولنا من د بارا قول صلی الله علیه وسلم دی الربح علی ما شرطا نبی له سلام فرمایي چې ګټه به تقسیمیږي د شرط موافق که یو دوی سی ویلی بل یو سی هم هغه موافق وي که یو درې سی ویلی بل یو هم دغه موافق وي او که نیم نیمو هم دغه موافق وي والوضيعه او که نقصان رااله نقصان کې باقاعده د چا څومره مال له هم قمره نقصان نیم نیم مال له نیم نقصان وي د چا دوی سی مال له بل یو دی هغه دوی سی نقصان وي د بل وي او د موافقي نو دا مشهوره قاعده ده چې ربح به د معاهدین موافق وي او تاوان به د مال موافق وي ورسېدلې به مرحله حدیث چې کوم ذکر کړی دی محاشی فرمای قلت هذا غریب جدا دا قسم حدیث دا غریب دی که غریب به جن کنه چې ته راوی د سرین یا یو راوی دا جدا نه جوړ بیخي ضابط ته ولې اشاره ده ولم يفصل نبی علیہ السلام تفصیل هم نه دی کړی دای نه دی ویلي چې ګټه به مساوي خامخا او یا به تفاضل سره نه دوړو ته شامل شوه بل لأن الربح كما يستحق بيبس سره بالمال کنه للمال غلط لیکل بر وګوري بل اوجه څه بیانې د اصلي چې ګټه اخلي د دې دوه وجې کې دي شي کله ګټه زکه زیته علي کله ګټه زکه علي چې مالی دي لکه رب المال مضاربت کې ګټه زکه علي مالی او کله ګټه زکه علي چې عملي دي لکه مضارب چې ګټه علي چا د وجه نه علي عمل د وجه نه دلته چې یو کس ګټه زیته علي یو لګ روپۍ د دم دی او زمام دي دا یو کس چې زیته ګټه علي کې دي چې د عمل زیت وي دغه د وجه نه ګټه زیته علي یا عمل یو شان وي خدا پوي بدی کاروبار باندې زکه زیته ګټه علي پیږي کنه او ګټه د عمل بوجه باندې د بوې بوجه خستل د جایز دي نو زیته ګټه خستل څه شو جایز شو لأن ربح ګټه چې د کما یستحق کما یستحق څنګه چې دا واجبېږي د چا حق جوړیږي بالمال بمال سره یستحق دغه شان د چا حق جوړیږي بالعمل عمل سره هم لکه مضاربت کیو ګره د عمل په وجه ګټوي وقد يكون احدهما ابل دوړو شریکانو کې کله کله یو احدقه دا ډیر حاذق پوي وي او احدا دوړ یو معنا ده حاذق وي او احدا په کاروبار خپويږي او اکثر عملا یا د یو عمل زیات وي او اقوا یا عمل یو شان خدای او قوي فلا يرضى انا غبدي نه دي راځي چې پیسې یو شان وي زما د عمل ډیر وي یا د زپوي مزه زما عمل قوي او ګټه تقسیمي کې برابر پدې نه پوه نه شولې پیسې خو یو شان دي خو عمل کې قوي ما زما عمل زیات دي نو څه پدې نه مرضی چې ګټه دي نیم وي الوزه تراکه فلا يرضى دغه پوهه سړی یا عمل زیات دي دا ناراضي کیږي بالمساوات چې ګټه دي برابر تقسیم شي ومسد الحاجت لنډه د حاجت په شولت تفاضل دي ته چې یو ګټه دي زیات وي ها برګوري کدا سی وشو چې یو لک روپۍ د دې دی یو زما دي او شرط ولګېدل ټوله ګټه بزمای یا ټوله ګټه به دغه دا به نه د جایز دغه به خو شرکت پاتې نه شو کنه یار شرکت واغې ته وای چې ربح حق دواړه څوي شریک ویل د غره به دی وشو نه پوهیږي په بخلاف اشتراط جميع الربح په خلاف د دې چې شرط ولګي د ټوله ربح له هدي ما یو د پاره ولی لانه يخرج دی وخت خو وزي عقد لانه يخرج العقد به ذکر وزي عقد بدی شرط سره من الشرکت د شرکتنا او که مضاربت ولا عقد وی کنه مضاربت په جنې دي سلیمات روپۍ راکړلې یو لک روپۍ چې بده باندې ته کاروبار کوا د پیسې دي وزما عمل له نو ګټه به معاهده موافق دی کوم تقسیمیږي که مضاربت کې ګټه یو لکړم جایز نه دی مضاربت ختم شو که مضاربت کې ګټه عامل والا لکړه عمل والا مطلب مال کړه ګټه ټول استا دا به قرض دی ښا
او که پیسو والا لټوله ګټه و د ماته ویل پیسې درواله کاروبار کوه ټوله ګټه مال راکوه ته ابضاع ویل کیږي څه دوی نو ګټه ټوله د پیسو والا ابضاع ګټه ټوله د عمل والا قرض او که ګټه تقسیم وي معاهده موافق به مضاربت وي وګورئ نو عقد اوزي من المضاربه د مضاربتنا ايضا هم الى قرض توزي باشتراطه للعامل چې دا ګټه شرط کې عامل تا ویل میو کنه و الى بضاعت جوړيږي دا کله باشتراطه چې ګټه شرط کې لرب المال لپاره وهذا النقد يشبه المضاربه من حيث انه يعمل في مال الشريك اکبر وګورئ دا د شرکت عینان چې ده کنه شرکت عینان د دې مشابهت د مضاربت سره هم ده او د دې مشابهت د شرکت مفاوضه سره هم ده د دې مشابهت د مضاربت سره څنګه ده مضاربت کی عمل وی دی یو طرف کني دلتم د یو په مضاربت کې یو پیسې بل په عمل کوي دسه ده کنه دلتم د یو پیسو کې بل عمل کوي او د بل په پیسو کې بل عمل کوي مضاربت شو کنه شو ور سره شرکت مفاوضه سره مشابهت دی ولی هم شرکت دی او دام سره شو دوړو سره مشابهت شو کنه شو کنه نور خبره کوي وتا وهذا لقد ذاك يشبه المضاربه دې مشابهت د مضاربت سره دی من حيث انه يعمل اغدا چې دا سره عمل کوي په مال شریک دا مې ویلو کنه ويشبه مشابهت د شرکت سره د اسمن د دوړو نوم یو د شرکت عملا هغه کوم هر یو عمل کولو شرکت مفاوضه کې دلتم هر یو عمل کوي فإنه ما يعملان اذا دوړ عمل کوي نو دوړو سره مشابهت شو نمنګ د سکو د دوړو د مشابهت خیال ساتو د مضاربت د مشابهت خیال په دې طریقه ساتو چې ولزه د ګټه مقررول جایز شو لکه مضاربت کې د عمل بوجه ګټي کنه دلتم د یو عمل قوی دی نو دغه بوجه غلزه ته مقررول جایز شو پوه شوي به او مشابهت د چا سره دی شرکت سره نو شرکت کې دا جایز ده چې شریکان دی یو ګټه دی ټول دی وي شرکت مفاوضه کې دا جایز ده دلتم دان جایز نه ګڼو چې شرکت اعلان کې ریکټه ده یو شي نو مشابهت د مضاربت سره د دغه تقاضا ده چې و ترې د عمل په وجه پیسې ملاو شي زیتی شرکت مفاوضه سره مشابهت د تقاضا ده چې دا نه د جایز چټول لګټه دی وته شي پوهیږي په وګورئ فعملنا بشبه المضاربه من عمل کو په مشابهت د مضاربت وقلنا وایو يصح اشتراط الربح سيدا شرط د ګټي من غیر ضمان چې زمان پکې نه وي څه مطلب یو ته دغه دې سینه زیته کما ګټي کنه هغه من غیر زمان ګټه ده کنه نو هغه د جایز شو وای شولې به ما څنګه تعبیر کړو زیته ګټه هغه من غیر زمان یو مطلب دی او مشابهت د شرکت سره د حتی لا يبطل تر دې چې نو اچھا جمعوران ویلې والا کدا دویم الکه شرکت کې دا جایز ده چې عمل له بدواړوي دواړه دي عمل کوي دواړه دي څه کوي شرکت مفاوضه کې جایز ده کنه نو دا غي سره د دې مشابهت ده کوم جایز ده چې عمل با دواړه کوي اوس مضاربت کې چې دا شرط ولګو چې عمل با دواړه کوي مضاربت فاسدي کیږي ویږي به وګورئ تر دې چې نه به باطلېږي به اشتراط العملي چې شرط شامل علیهما بدواړو قال قدري مولا فرمای يجوز قال يجوز ان يعقدها كل واحد منهما ببعض مال برغوري شي شرکت مفاوضه کې دا ضروری و چې د چا سره څومره مال ور سره ټول برلی شریکي وي دلته دا نه ضروری یو سره 1 کروڑ روپۍ دي یو لکه تیر واخستلې بل سره شریک کاروبار شریک کوم جایز ده که 500 سره کې واخستلم جایز ده په به جایز ده یا کده چې شرکت عینان نو کی واحد یو کس منهما بدی دوړو کې به بعض مالی په بعض مال باندې دون الباز بعض معنی نه کوي ولی دلته مساوات ضروری نه ده کنه یار وخت ویلی نو لأن المساوات چې په المال ليس بشرط فيه دا شرط نه دی بدیاقت کې اذ اللفظ ذکر لفظ عینان لا يقتضي هغه د مساوات تقاضا نه کوي خدای اراز معنی لري امغه لفظ چې منګه حکم ورکو دغه د مفهوم موافق به ورکو
ولا يصح برغور لك شرکت مفاوضه په دراهمو کې صحیح کېدله پرونم ویلو کنه دنانیرو کې صحیح کېدله فلوس نافقو کې صحیح کېدله دا څه وکنه دم دقیق کې صرف صحیح کیږي همدغه شان مروجه کرنسی کې صحیح کېدله دا هم صرف دقیق کې صحیح کیږي البته حضرت تنویر رحمه الله لیکلي دي ازمن نور فقهاهم نن سبا لیکلي ټول اردو فتاواجات او اکثر چې زمنګ د حنابو متأخرینو فتوا واست امام مالک رحم الله پرای دا پرون نو ویل او په سامانونو کې شرکت مفاوضه یا شرکت عینان چلی یا مضاربت د جایز دي دراهمو دنانیرو فلوس نافقه مروجه کرنسی د دینه علاوه که په سامان کې څو قیم سره جایز دي په دې پوه شولې وګورئ ولا يصح نسيكي دا شرکت دا عقد الا بما مگر باغا دراهم او دنانیرو مانی بیان نه چې مخکې بیان کړ شرکت مفاوضه کې چن المفاوضه تصح به چې مفاوضه بچا صحیح کېدله لوجه الذي دلته موجه غرض کنه چې مونږ ته ذکر کړي او دوباره ضرورت نشته کنه ویلو کنه ربح معلم یزمن راضي او چې څه خرڅي هغه ټول دغه چا چې خرڅ کړلو ګټه ټول دغه ويجوز ان يشترك ومن جهه هذه مدنانير ومن اخر دراهم لکبر وګورئ وليس دي شرکت کې دام جایز ده چې د دراهم وي زما دنانیر وي مطلب د کرنسی او جنس بدل وي دیو ډالر وي دبل پاکستانی روپے وي دا جایز ده او دام جایز ده چې خلطینی کی ان سباق نه کوي استاد ته خپل روپو کاروبار کوي شریک شوه په خپل کوم شریک شو ګټه به تقسیمو هم جایز ده وګورئ ويجوز جایز ده یشترکا چې دواړه شریک شي ومن جهات هذه مدنانیرو یو د طرف دنانیر او من الاخر یو د ول طرف دراهم وي وکذا من احدهما دراهم ودا منو ویلي یو د طرف دراهم وي بيذن سپین کوټه کرا دراهم وي سپین ومن الاخر سود نو د بل طرف تور کوټه دراهم وي دم جایز البته امام ظفر امام شافعي رحم الله وی برګوري چې یو د طرف دراهم بل د طرف دنانیر وي معنا مختلف الجنس وی به بکی شرکت نه ټیکا ولې نه ټیک هغه وی اصل مال کې شرکت ضروری دی ویلی مو کنه او اصل مال کې شرکت کړي چې خلطي کی او خلط کله راځي چې کله یو جنس وي مختلف الجنس خلط کیږي خل خو دې ته وی چې به تمیز نه کیږي یا کیږي خو په حرج سره کیږي دراهم پاکستانی روپے او ډالر یو ځای کې په اسانه دراهم او دنانیر یو ځای کې په اسانه باندې تمیز کیږي پیږي کنه پی وقال امام ظفر امام شافعي رحم الله فرمای لا يجوز وهذا اختلاف چې دا بنا دی علی اشتراط الخلط وعدمه چې خلط شرط دی کنه دی فإن عنده ما شرط دا او بن شرط دی ولا يتحقق ذلك او دا خلط نه متحقق کیږي په مختلفي الجنس چې دوه مختلف الجنس په باغی کې وسنبينه من بعد ان شاء الله تعالی انتظار وکړه د خیره د بیان بکوان قریبا قال القدري مولا فرمایو مشترا وكل واحد منهم على الشركه مره ګوري هر یو د بل نه وکیل دی کفیل نه دی کنه نو کدی نور زاده او زه شریک مدد څخه اخیستل بای چې د پیسو مطالبه کوي د دنه به کې ایمان نشي کوله او کما څخه اخیستل معنی مطالبه کوي د دنه پوهیږي ځکه څه کفیل خو نه دی وکیل له وکیل خو بابا یې کې نن منګه باب الوکالت کی ویل د هیني عقید وی اگر چې زه د دنه وکیل یم کنه خو زه چې څه کوم کنه زه عقید یم د حقوق ورجه ټوله ماته کیږي موږ نه سبق ولته وګورئ دا او ګرانمو ومشتراو هغه چې اخلي هر واحد منهما بد دوړو شریکانو کې لشرکت د شرکت د بار طالب به ثمنه د ثمنو طالب هم دغه نه کیږي دون الاخر بل نه کیږي لما بينا من بیان کړو چې انه داغ دی عینان چې نه تضمن الوکالت متضمن وکالت لره د کفالت لره نه دی والوکیل هو الاصل في الحقوق دم ویلی وکیل په حقوقو کې اصل له خو به کې د اجاره وغیرہ کې نکاح وغیرہ کې صلحان العمد او دغه شی یا خو لګي هغه کې اصل نه دی موکل اصلي قال د قدرت مولا بیان کې برګوري به ما نورزاده شریکی
ما په خپل ما سامان واخیستلو او خپل پیسې مې ورکړلې مثلا د 500 روپو سامان مې واخیستو او پیسې مې ټولې خپل مې ورکړلې نو حکمدار زما په دمانه رجوع کوم مالک سامان شریک دی او پیسې ما ورکړې دي سامان نیم دی کنه پیسې ټولې ما ورکړې 25000 روپۍ راکوا او کنه شرکت د پیسو نه پیسې ورکړې به یو بل باندې رجوع ته ضرورت نشته شرکت د پیسو باندې څه خپل به رجوع ته ضرورت شته دا مسله چې کوم بیانې دا فلحال چې پکې شروع کیږم دا کوم صورت دی چې شیوالی او پیسې ذاتی ورکی ګورې ثم يرجو به رجوع کوي دا شریک اعلی شریکی بخبل بل شریک باندې به حصته دغه به حصته منه په حصے دا غشي باندې دا غنه دغه څومره حصہ دغه نه هغه باندې رجوع کوي معنی دا د ملیسب اذا ادى من مال نفسه دا مې ویلو کنه شایدایږي د خپل مال نه وکی هغه باندې ول رجوع کوي ځکه نیم کې اصل دی نیم کې دغه طرفه وکیل له څوک چې وکیل شي او چاله سوالي موکل نه به واپس پیسې خلی کنه به خلی څوک چې د چا وکیل جوړ شي او غلط سواخلی نو حکمدار داغه نه به پیسې مخلی پیږي پی لانه وکیل من جهته ځکه دا وکیل له دغه طرفه په حصه دی دغه په حصہ کې پیدا نه قدا کله چې نقد کړم مال نفسي کله چې پیسې ورکړې د خپل پیسو نه رجوع بکی باغه معنی فین کان لا يعرف ذلك الا بقوله برګوره کله کله مسله دا سي پیش راشي چې دا وای ما پیسې د خپل جیب نه ورکړې دی هغه وای نه تاسو نه دی غستې لکه زوی ما غوا واخستله شرکت د مال نه وغمړه شوله لہذا په یو لک مې غستې ونی مې روپۍ ترا کده ته ویم دا وای کله دی غستې ځان نه لګي وا کومه زینه منما نو کله شان صورت پیش راتللو کنه دي کې زه مدعی مزه داوا کوم چې پتا زما 500 روپۍ کیږي راکوا ځکه خو مې په څو غستې یو لک معنی 50 زما 50 تا 50 راکوا داوا به کوم کنه او غي انکار کوي نه دي کې وځه کوان پیش کومه کله شان صورت پیش رااله زه د ثبوت د لپاره ما معنی څه لازمي غواهان فین کان لا يعرف ذلك کچره دې پته نه لګیدل چې خپل مال نه مال ورکړې کني دي الا بقول مگر د په قول لګیدل ځکه شی منځ کې شته نه چې کوم یې خسته ختم دي دا وای چې ما خسته د قول نه سره پته لګي فین کان لا يعرف کچره ودغه بيع مثلا دا نه بجندل الا بقوله د په قول بجندل شولا کماله فعلي الحجه به بدمانه حجت بیان لازم ده لانه يدعي وجوب المال دا مدعی ده کنه ځکه داوا کوي د وجوب مال فی ذمه الاخر او ينكر او انکار کوي والقول للمنكر مع يمينه اقل به چا معتبري هغه مقابل می چې ده کنه دا قول به اعتبار خو به څه کوي قسم ها کما غوان را وصل به ما قول اعتبار قال د قدرت مولا فرمایي د زیارت پورز معنی واذا هلك مال الشركه او احد المالين قبل يشتري شيء بطلت الشركه به سبالن ختمي غفته ورته لکه او کنه زه خو چانس ګورم او تاسو چانسونه نه پیژنئ واذا هلك ما قسم دې چې وایوي واذا هلك مال الشركه او احد المالين قبل يشتري شيئا بطلت الشركه برګوري لکه ټول برګوري خه توجه سره یو لک روپۍ د کړي دي کنه یو لک ما کړي دي شرکت قائم شو به لڅمنګ نه دی اخیستي اوس نو روپۍ هلاک شوي یا د دوړو هلاک شولې حکم شرکت ختم زګه دلته معقود علیه چې راکنه په شرکت اعلان کې هغه مال له مال او معقود علیه چې ختم شي هلاک شي ناقد شي ختم شي لکه بابا یې کې چې مبيعا مشتری ته نه سپارل شي او مبيعا هلاک شي بیا ختمي کی کنه دلته چې مال ختم شو وسخي ختم نو کله دواړو مال ختم شي خو بيخي ختمه او کله یو ختم شي مثلا زماغه هلاک شي دا غي ناغه به بده نه دی راځي چې مال دې زما یو ګټه دي تقسیميږي مال راوړاله به شریکانی پیږي کنه پی تورې وتا واذا هلك مال الشركه کله چې هلاک شي مال شرکت او احد المالين هلاك شي قبل يشتري شيئا چې لا غست نه دي بطلت الشركه شرکت باطل وللان المعقود عليه ځکه معقود عليه چا منی چاقت کیږي په عقد شرکت کې المال او څوک وي
مال وي. اوه عجیبه دا ده چې دراهم او دنانیر دی خو په د شرکت کې په تعین سره متعین کیږي ښه لکه هبه کې په تعین سره متعین کیږي وصیت کې د حضرت فقه البیوع کې لیکلي ما په قدریم را نقل کړی دي الیکل ګڼ شي نه دی الته دراهم دنانیر یعنی سمن دا په تعین سره متعین کیږي لکه وای فاسد دا وغیرہ دغه شان امانات دی شرکت د مضاربت دی راټول پکې دي وګورئ لأن المق فإنه دا پیسې چې دی مال یتعین دا متعین کیږي فيه باغ د شرکت کې پتعین سره کما فی الهبه لکه هبه کې متعین کیږي اگر دې تمو ویلې 10,000 روپۍ تا ته هبه کومه 10,000 روپۍ نوٹ مې وته ونیو او به انوټ هلاک شو دا راته وزر کې وس ببل راکې نه متعین او هلاک شو خبره ختمه شو خپل مخه کوا دغه شان وصیت کې الکه غزمول شمدا پیسې پلانکی ته ور کوي او د مر نمخ کې یارستو پلانکی ته د ور کول نمخ کې پیسې هلاک شو لیکنه دا قصه ختمه غریب یې خوشاله کړو کما فی الهبه والوصیه وبهلاك او قانون خو اوري کنه وبهلاك المعقود عليه او قانون دال چې معقود علیه هلاک شي يبطل العقد وقد سکیږي باطلیږي کما فی البیع لك بوي چې مبيع هلاک شي بخلاف المضاربه والوكاله المفرده په خلاف د مضاربت د مالا مضاربت کې پیسې راکړلې او به ما سره پیسې هلاک شولې لازم به نه دی اخیستي توجه نو مضاربت قائم دی کنه دی صاحب د هدايه وي مضاربت لا قائم دی خنور دی ورکی کنه ولی وي مضاربت کې پیسې په تین سره متعین کیږي نه نفس یقت شوه پیسې کاری پیسې وسم پوه نه شوي خو صحیح دار چې مضاربت کې پیسې په تین سره متعین کیږي چې پیسې هلاک مضاربت ختم کنوري ورکی نه وقت بګي پتن لګي پوه شوي کنه او دغه شان وکالت مفرده ما دې سلیل روپۍ ورکړل شاله کماله بازار کې وجنه نه رښته بازار کې رااله چې یاد کې دوسه کنه ورکشه مړه بازار کې رااله کتاب والا ورکی کا او دنه پیسې هلاک شولې وکالت ختم وکالت څه شو ختم شو کا پوهیږي بده معنی هم تاسو صحیح دار دلته په تعین سره پیسې نه متعین کیږي په تعین سره دواړو کې نه متعین کیږي نو وکالت لا قائم دی په خپل دیوالي مان روپۍ وصول کی البته غواهانو سره ثابتې چاره نه هلاکی شوی دی وګورئ بخلاف المضاربه والوكاله المفرده په خلاف د مضاربت کې وکالت مفرده مطلب هغه وکالت چې ربل پزیمن کې نه اجاره وغیرہ لانه شان د لا يتعين الثمنان فيهما پر دواړو کې پیسې دا نه متعین کیږي په تعین سره خو ما ول سیدار چې متعین کیږي وانما يتعينان بالقبض پیسې کله متعین کیږي قبضه وشي علامه اورفه خله مثال ما ورانه ویل تاسو له د بیغ شي دواړو ته د ما ته ویل یو لګ روپۍ بدر ک مضاربت به مویلاو لانی ویرا کړي هلاکه شولې مضاربت ختم ځکه پیسې به کې بتاین سره نه متعین کیږي پیسې بتاین سره نه دی ختم یار قسم ټول ورانه کړي وا به د سره وښه لګي د ماته ویل یو لک روپۍ دي کنه طالب در کم بده معنی به کاروبار کې ما ویل سید لاره کړي نه دی هلاک شولې نو په صاحب د هدايه وای په مضاربت کې پیسې په تعین سره متعین کیږي نه لہذا مضاربت قائم دی نور دی ورکی وس پوه شولې کنه ونر سي ما شو شی ټول الټا ویل نور دی ورکی دغه شان مادله پیسې ورکړل ما چلګه دا پیسې والا وکیل می کوماله بازار کې کتاب والا یا نمی دی ورکړي ور میکړي نمی دی ورکړي دي سی وایا خو ته می خود لید دې پیسو مال کتاب والا نمی دی ورکړي ا پیسې هلاکه شولې صاحب دې دی وی دلته پیسې په تین سره متعین کیږي نه لہذا وکالت بلا باقی وی خو ما تاسو ویل صحیح دار چې په وکالت مفرده او مضاربت کې پیسې په تین سره متعین کیږي صحیح دار چې پیسې په تین سره متعین کیږي لکه څنګه چې شرکت او هبه او وصیت کې متعین کېدل لہذا قدمات یو لک روپیو خود لیدې معنی به کاروبار کې مضاربت ما ویل صحیح ده لرا کړی نه وی هلاک شولې
مضاربت ختم کوم شی چې متعین و ختم شو ماخذ علیه د تمویل بدی روپو مال کتاب والا لا ورکړې مې 90 روپۍ هلاکه شولې وکالت ختم سیدا دا وسو غره لکه بخلاف المضاربه والوكاله المفرده لانه شانداد لا يتعين الثمنان صاحب دی وینه متعین کیږي سمونه په دې دواړو کې پتاین سره هم وایي چې نه جی متعین کیږي وانما يتعينان صاحب دی هدايه وي متعین کیږي په قبضه سره حق قبضه ورکړه د پیسو وکالت مضاربت کې به په هلاکت بنه ختميږي علامه اورفا دا خبره مخکې معلومه شوې ده وهذا ظاهر دا کومه مسله چې ما وکړه چې د دوړو مال هلاک شي شرکت ختم هم ویلی وکنه وهذا ظاهر دا حکم ظاهر دی په کوم ځای کې چې د دوړو مال هلاک شي اذا هلاکل مالانی او کله یو هلاک شي ما وجه ویلی و به مشارکه ختمه شرکت څه شو ولی ختم شو زما مال هلاک شو دا غلانه دی لا څه مخې سنې دی خو دې ته نه دی تیار چې مال بټول زما لګي او کټه به تقسیمو دې ته تیار دی او بدی شرط مانی تیارو چې ستاره پیسو ګټه هم شریک ازما دغه بمینو اوس خو زما پیسې ختم شوې دي اوس نه دی تیار وکذا اذا هلك کچری هلاک شهادو ما د دوړو کې یو مال لانه ما دغه صورت کې شرکت ختم لانه ما رضیا ذکر چا مال چې لانه دی هلاک اغه نه دی راضي بشرکت صاحبه چې مال دا صاحب سره دی شریک وي په مالی په مال کې الا مگر ال راضي وي ليشرک چې هغه شریک کی هو دل رب فی مال بخپل مال کې چې هغه بخپل مال کې شریک هو که هغه مال هلاک شو به شریک ول شي نه به دام نه راضي فاذا فات ذلك کله چې دغه فوت شو یعنی مالی هلاک شو دی و لم يكن راضيا دا دویم نه راضي بشرکتی چې هغه سره شریک شي لنډه دا فیبت اللقد وقد وباطل شي لعدم فائدتي فیدان اشترین زکه ګټه بټول دی وی هغه پاتې نشو وايهما هلك من مال صاحبه لکبر وګره موږ ویلو هر یو د بل لپاره وکیل لکنه وکیل پلاس کې مې پیسې هغه امانتي صحیح امانت کا هلاک شي تاوان به ته غواړي به نه به ته غواړي نه غیر مضمون وي نو مسله دارا کله چا پیسې هلاک شولې تاوان به ببل نه ځکه کداغه پلاس کې هلاک شولې نه خپل پیسې د خپل لاس کې هلاک شولې خبره ختمه او کله مرګري پلاس کې هلاک شولې هغه سره امانت په امانت چې هلاک شي تاوان پکې نه پیږي پی وایو کمال چې هلاک شو من مال صاحبه دا به صاحب د مال نه حسابيږي ان هلك هم دغه مال به د چا چې مال لو دغه به حسابيږي ان هلك في يدي کداغه پلاس کې هلاک شنو به خو ظاهر دغه به حسابيږي وکذا اذا كان هلك في يد الاخر کله یو سری پیسې د بل پلاس کې هلاک شولې دیو شریک هغه د بل پلاس کې نو به هم تاوان د چا پلاس کې هلاک شوی باغه مای نه دی د چا چې پیسې دي تاوان ټول دغه ولې لانه امانت ذکرنا په مال دغه سره امانت پروتو فیدی د بل شریک په الله کې امانتو بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك ولا الشرك ها که پیسې خلط کړلې باقاعده چې کړلې او به پیسې هلاک شولې نه به د دواړو حسابيږي مثلا 1 لک روپۍ وي هغه یو ځما خلطم کړې لزر هلاک شولې پنځه باغ په حسابيږي پنځه ما اپسي دا وخت چې مثلا موږ ویل 1 لک ما خپل را سره دي خلط کړیم نه دي هغه سره خپل دي د کزما په لاس کې علاقه شولې یم غل ورکړي خو خلط کړي اعلان دي پیګه کنه یا هغه سره درایم ما دینار او ما دینار غل ورکړي خلط کیږي نه کنه اخو نه خلط کیږي او به هلاک شو دا مصلاغه وکا بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك هغه هلاکی کې به د شرکت نه لانه ولا يتميز دغه چې خلط یو شو به خو تمیز نه کیږي د چا هلاک شونه دوړو سوی حسابيږي فيجول الهلاك من المالين هلاک به د دوړو نه ګرځولې شي